اګه ته دا مخال زما سره جماعت اسلامي ضلعي جنرال سیکرټري فواد خان موجود دی، سره به خبره ترې کوو. فواد خان مظاهره تاسو را جوړه کړې ده، صرف پاکستان کې پرتشدد مظاهرې، نور ملکونو کې هم شیعاګان شته که نه، ایران سره خواخوږي شته، پاکستان پې خفه، تاسو پې خفه، موږ پې خفه، اوسګردو کې او یا د کراچۍ کې چې څوک شي ته څنګه ګورئ؟ الف خان وروره دا چارسدې د عوام چې راوتي دي په دې کې یو هم شیعه نشته، دا ټول سني مکتبه فکر سره تعلق لري. موږ په خبرونو موږ د لا اله الا الله محمد رسول الله په رشته باندې د ایران زموږ رونه دي، په هغه رشته باندې ورسره راوتي یو. او دلته چې دا کوم حکمرانان دي د شهباز شریف په صورت کې، د آصف زرداري په صورت کې، دا د امریکې ټټوان دي او دې ټټوانو ته وایو چې د اسلامي ملک سره ودرېږئ، د امریکې او د اسرائیلو خلاف ودرېږئ. دا اوس د ایران نمبر دی، که خدای مو که د دې مخنیوي ونه شو نو سبا د پاکستان نمبر دی. کړی نه چې دې وخت کې پاکستان، ترکي دا صرف ایران سره ولاړ دی، خو زموږ دفاع مضبوطه نه وه، نو زموږ به څه خال اسرائیل خو موږ هم نه پرېږدو. موږ هم دغه خبره کوو چې پاکستان آرمي چې کومه ده د جانماز نه بعد موږ د هغوی زیات قدر کوو، زموږ د سر تاجونه دي، دغه آرمي چې کوم ده موږ یې سپورټ کوو. خو موږ دا خبره کوو چې تاسو سره اټم بم دی، تاسو سره د دنیا د ټولو نه اعلی ترین فوج دی، تاسو د ایران په صف کې ودرېږئ او اسرائیل او امریکې له دا جواب ورکړئ چې تاسو دهشتګرد یې. په سکول باندې لومړنۍ حمله وکړه، د 1.5 سلو نه زیات طالب علمان چې کوم دی په هغې کې شهیدان کړل، موږ دا کنډیم کوو. د 400 ټول عوام چې کوم دی دا د ایران عوام او مسلمانانو سره ولاړ دی. فواد خان ایران چې کوم دی نو پاکستان مني، شکریه یې ادا کوي. نن سعودي، دوبۍ، یو ای رسونه ملکونه چې دي که نه اډې یې ورکړي، دې ته په کوم نظر ګورئ د حملې په موږ هم کولی شو ایران که نه. الحمدلله پاکستان چې کوم دی نو پاکستان د اسلامي دنیا نړۍ چې کوم دی نو یو عالمي اټمي طاقت دی، او پاکستان دې وخت کې مخکې کیدی شي او د دې ټولې دنیا د اسلامي ملکونو لیډینګ کولی شي. اوس هم چې کوم سعودي باندې ورته وي چې ته به حملې نه کوې، د پاکستان حکومت ورته ووي. زمونږ حافظ نعیم الرحمن چې بل ورځ د وزیر اعظم سره میلاو شوی دی، شهباز شریف سره 2000 اختلاف ورسره زمونږ دي، خو چې میلاو شوی دی هغه د بیت المقدس د تحفظ دپاره شهباز شریف سره میلاو شوی دی، د ایران د مظلوم عوامو د تحفظ دپاره شهباز شریف سره میلاو شوی دی چې تاسو دوی سپورټ کړئ. لکه تا څنګه چې هغه سره میلاو شي، اختلافات پرې ډېر دي. دلته ان کیمره اجلاس وشو، د حکومتي خلک پکې نه کینی، یوه صرف په پاکستان کې پرتشدد د سګردو د کراچۍ کې دا کومې مظاهرې کېږي، داسې کار دی. موږ حکومت ته هم وایو چې دا قوم دردمن دی، دا قوم په زړه سوري دی. 1.5 سل ماشومان په سکول کې شهیدان شو، نو که دا خلک راوځي نو تاسو هم لږه دا سینه ورته غټه ساتئ او دغه پې مه کوئ، لاټي چارج او بندوئ مه. هغوی چې هلته ورغلي خو د دغه مخې ته به پرلت والې او درنه به والې وه، دغه شوي ورسره جي وسلې دي، ورسره ډزې دغه مونږ کنډیم کوو، دغه مونږ کنډیم کوو. مونږ جماعت اسلامي چې په ټول پاکستان کې چې کوم دی مونږ چې سیاست کوو، مونږ چې احتجاج کوو، پرامن کوو، یو ګل به هم څوک نه شو کوي. مونږ داسې احتجاج کوو، څوک چې پرتشدد مظاهرې کوي، څوک چې ډزې کوي، د هغې جماعت اسلامي خلاف دی. د افغانستان د رویې ته څنګه ګورئ؟ افغانستان رویه چې کومه ده هلته دهشتګردي، مونږ د خپل پاکستان آرمي سره یو، مونږ د خپل حکومت سره یو، خو خپل حکومت ته هم دا وایو چې هغه مسلمانان دي او دا مسلمانان دي، یو ځای کښېنئ او هغوی ته خپلې غلطۍ په ګوته کې، که بیا هم نه په ګوته کېږي نو چې دا کم عمل کوي دا ټیک دی، دا مونږ سپورټ کوو.